بسم الله الرحمن الرحيم. المستثنى لفظ يذكر بعد إلا وأخواتها ليعلم أنه لا ينسب إليه ما نسب إلى ما قبلها، وهو على قسمين: متصل وهو ما أخرج عن متعدد بإلا وأخواتها نحو جاءني القوم إلا زيدا. فدي عبارت کې مصنف د منصوباتو او تم قسم مستثنا بیانوي. یا مستثنا دی باب استفعالنا اسم مفعول زیاده چی شي اسم مفعول زیاده و استثناء معنا دا نکالنا یا پیرنا. مستثنا معنا بچ شي نکالا ہوا یا پیرا ہوا. او په اصطلاح کې مصنف ته خپل تعریف کړی دا: المستثنى لفظ يذكر بعد إلا وأخواتها ليعلم أنه لا ينسب إليه ما نسب إلى ما قبلها. مستثنى اغا لفظ دا چې د إلا او د دې د اخواتنا بعد ذکر شوی وي. إلا او د دې د اخواتنا بعد ذکر شوی وي. دې خبره خالو دی پرا دې خبره خالو دی پرا چې مستثنا طرف ته حکم نه ده منسوب، چې کوم د مستثنا نه ما قبل ته منسوب ده. اوس چې کوم د الا یا د دې د اخواتو مخ کی هغه ته مستثنا منه ویل شي. ثبت ویل شي مستثنا منه، او کوم د الا او د دې د اخواتو نه بعد هغه ته ویل شي مستثنا به ویل شي. پوښیا لکه جاءني القوم إلا زيدا. دې کې وګورئ جاء فعل نون وقيا یا مفعول به ده. القوم مستثنى منه ده، إلا حرف استثناء ده، وزيد مستثنى ده. مستثنى منه مل کر دا فعل شو ده، جاء فعل دی پورا. نو ګورا إلا نا مخ کې القوم ده کنه، نو قوم طرف ته حکم دی مجیت منصوب شوی ده چې قوم ارغلای ده. ارتدو حکم چاته منصوب ده؟ قوم طرف ته. نو الا راوړه چې د الا نه ما قبل طرف ته د ارتدو کوم حکم منصوب ده، ازید طرف ته منصوب نه ده. مطلب څه چې قوم هرغلای ده خو زید نه ده راغلای. پونه شي په ورسې په وهو على قسمين. دې عبارتنا مصنف د مستثنا قسمونه بیانوي چې مستثنا په دوه قسمه ده، او بیا د دوه تعریف هم دته کوي. د عبارت کې مصنف د مستثنا قسمونه بیانوي او بیا د دوه تعریف هم دته کوي. نو مستثنا په دوه قسمه ده، یو متصل او بل منقطع. متصل څه دی ویل شي؟ دا هغه مستثنا ده چې دا وخکلی شي وي د متعدد نه، وخکلی شي وي د متعدد نه یا د مستثنا منه نه د الا او د غیر د اخواتو په ذریعه سره. ٹھیک ده کنه؟ پوښي وهو ما اخرج عن متعدد بالا واخواتها، چې دا وخکلی شي وي د متعدد نه په الا سره یا د دې په اخواتو سره. پوښي څه مطلب؟ چې مستثنا د اول نه په مستثنا منه کې داخل وي، مستثنا په مستثنا منه کې د اول نه داخل وي، خو بیا د الا په ذریعه سره یا د دې د اخواتو په ذریعه سره د مستثنا نه او وخکلی شي. لکه جاءني القوم الا زيدا. د ذکر د زید د اول نه داخل او په قوم کې. پوښي خو کله چې د مجیات حکم قوم طرف ته منسوب کړ، نو زه ته وخت چې لکه زید اگر چې قوم کې داخل لا خرغلای نه ده، ارغلای نه ده. پوښي په کپوی نه شوی په اسلام تصل باندې پوښوي کو در سره نشته کنه. اسلام منقطع څه دی ویل شي؟ دا او مستثنا ده چې ذکر شوی بعد دی الا نه یا د دې د اخواتنا بعد دی الا یا د دې د اخواتنا بعد ذکر شوی وي او غیر مخرج عن متعدد نه او نی وخت شوی د متعدد نه. ٹھیک ده کنه؟ ویلی لعدم دخوله في المستثنى منه، ځکه چې مستثنى منه کې دا داخل نه و، د نه داخلي دلو دی وجنه په مستثنى منه کې.
منقطع څه ته ویل شي چې مستثنا مستثنا من مستثنا د مستثنا منه نه نوې وکړې شوی دی الا او دغه د اخواتو په ذریعہ سره ویلي ځکه د مستثنا په مستثنا منه کې د سره داخل نه و پوښي دې به دوه صورتونه دي یا خو بالکل جنس نه وي یا جنس نه وي خو داخل پکې نه وي یا خو بالکل د سره دی جنس نه وي لکه جان القوم الا حمارا جان القوم الا دې کومه حمار د قوم د جنس نه سره پوښه حمار د قوم د جنس نه ده نو و به بوچیته څه پوښه په خبره باندې اسان ده کنه پوښه یا به د جنس نه وي خوب په قوم کې به داخل نه وي لکه جان القوم الا زیدن امدغه وخلل زید د قوم د جنس خدا خود متکلم د کوم جماعت مراد دغه جماعت کې زید شامل نه ده درتللو حکم چې په کوم جماعت لګولای دا هغه جماعت کې زید د سره داخل نه و دیوال نه چې کوم جماعت ترتل کنه ا جماعت کې د سره قوم داخل نه و پوه نه شو مثال کې مو چې جاءني الطلاب الا ذاکرا نو اسب الطلبه نه مو مراد د ثانیه طلبه وو ذکر طالب خو کنه الطلبه د جنس خو ثانیه طالب خو نه کنه ثانیه طالب نو نو اول نه ثانیه کې داخل نه و سره پوه شو نو اسلام منقطع شولا که اوسم په نشوي طالب خو کنه خو طلبه نه مراد څوک دي ثانیه نه طلبه مراد دي مو ٹھیک ہے نو په ثانیه کې نه داخل کنه نو دا رنګ د زیدم قوم کې داخل نه خو چې متکلم کوم جماعت مراد ده کنه چې د مجید حکم په لګوي هغه جماعت کې سره داخل نه ودا پوه شو په ها ومنقطع هو المذكور بعد الا واخواتها غير مخرج عن متعدد لعدم دخوله في المستثنى منه وهو جاء القوم الا حمارا واعلم ان اعراب المستثنى على 4 اقسام بمستثنى اعراب د پسلور قسم دي پسو قسم دي پسلور قسم دي ٹھیک ده کلب مستثنى منصوب وي دویم قسم څه ده چې منصوب ملي شي او بدل هم جوړولای شي دریم قسم د عامل مطابق به ویل شي څه مطابق عامل او څلورم قسم مجرور به وي څلورم قسم څه ده مجرور به وي دا څلور اعراب دي څه اعراب دي څلور اعراب دي خو نسب په انو صورتونو کې به وي نسب څه صورتونه دي انو صورتونه دي ښا ٹھیک ده نو علم ان اعراب المستثنى على 4 اقسام مستثنى په څو قسمه دي اعراب په څلور قسمه اول دا چې دا منصوب وي اول څه منصوب وي خو نسب څه صورتونه دي نو صورتونه دي نسب په انو صورتونو کې روسي پهله صورت صدا فإن كان متصلا وقع بعد الا في كلام موجبنا څه صورتونه وي انا صورتونه دي ٹھیک ده کنه یو صورت صدا چې کلام مستثنا متصل چې کلا مستثنا متصل دی الا نبات په کلام موجب کې روش کلا مستثنا متصل دی الا نبات چې دروشي په کلام موجب کې روش نو دا به منصوب وي لك جاء القوم الا زيدا کلام موجب پیژنئ څه ته ویل شي کلام موجب غي کلام ته ویل شي چې کې نفي نه استفهام نوي کلام غیر موجب غي ته ویل شي کې نفي نه استفهام وي ٹھیک ده کنه پوښ ها نو اوس یې چې اول قسم د نسب نسب څه صورتونه نو صورتونه دي اول صورت صدا چې کلام مستثنا متصل دی الا نبات په کلام موجب کې وکی شي نو دا منصوب بي
لکه جاءني القوم الا زيدا دا یو صورت شوله ٹھیک ده کنه دینه سبب دویم صورت څه چې کله مستثنا منقطع وي لکه جاءني القوم الا حمارا نو دا هم څه وي منصوب بوي دریم صورت مستثنا په مستثنا منه باندې مقدم شي نو بیا هم څه وي منصوب بي لکه جاءني الا زيدا احد پوښ نو فإن كان متصلا وقع بعد الا في كلام موجب پہله صورت شوله او منقطعا كما مر دا دویم صورت شوله ٹھیک شوله کنه دریم صورت او مقدم على المستثنى منه مستثنا په مستثنا منه باندې مقدم شي نو بیا موږ اعراب سوي منصوب بوي الا زيدا جاءني ما جاءني الا زيدا احدنا پوه شئ او كان بعد خلا او عدا یا څلورم صورت بعد د خلا نوي بعد د سنوي خلا نوي پنځم صورت بعد د عدا نوي پوښي عند الاکثر وی لخوا ځکه چې په دې کې اختلاف ده په دې کې څه ده اختلاف ده څلورم صورت څه ده چې بعد د خلا نه وي او پنځم صورت بعد د عدا نه شپږم صورت ما خلا نه بعد اوم صورت د ما عدا نه بعد نو دا هم سوي منصوب بوي ٹھیک ده کنه او شو کنه اوتم صورت ليس نبات چروشي دا منصوب بي وانم صورت لا يكون نبات چروشي دا سوي منصوب بوي لکه جاءني القوم خلا زيدا رغل قوم سوا د زيدنا دا رنګ د نور ليس زيدا لا يكون زيدا ټول اس کده کولای شو ښه پوښ نور مثال هم دغه شون دي لکه جاءني القوم خلا زيدا پوښ په نو کان منصوبن په ټول صورتونو کې به سوي منصوب وي اول صورت کې دا ویلي منصوب ده ځکه چې اول د نسب اول درې صورتونه چې کوم وي کومه چې مستثنا دی نه بعد په کلام موجب کې وکړي شي یا کلام غیر کې دا مستثنا منقطع وي یا مستثنا مقدمي په مستثنا منه باندې دغه درې صورتونه کې به ځکه منصوب وي چې د مشابهت ده د سره د مفعول به سره پس کې په فضله کې دلو کې پس کې فضله کې دلو لکه څنګه مفعول به فضله ده دا رنګ دم څه ده فضله ده نو مفعول به منصوب به کنه نو دا هم څه وي منصوب به ٹھیک ده کنه و دې کې مستثنا د مستثنا منه نه بدل هم نشو کېدلای څه نشو کېدلای چې مبدل منه جوړ کو بدل مبدل منه جوړ کو ٹھیک ده کنه نو اعراب په نشو جاری کولای دویم صورت څلورم صورت خلا او د عدا نه بعد منصوب ده ځکه چې خلا او عدا د اکثر نحویانو په نسبت فعل ده اکثر نحویانو په نسبت څه ده فعل ده نو ځکه دینه بعد چې کومې صبر شي ٹھیک ده کنه نوم سی منصوب وي اسه دی واجنا مفعول به کېدل دی واجنا نو مفعول به به توقع شي په نشو په خلا او عدا د اکثر نحویانو په نسبت څه ده فعل نو چې خلا يخلو خلوا ندا و دا رنګي عدا دام فعل لا خلا فعل لا خلا يخلو خلوا ندا و عدا فعل دا عدا يعدو عدوا ندا پوه شو په خبرې باندې او فعل نه بعد چونکه غلې ده کنه چې فعل نه بعد غلې نو ځکه نه صبر کړي او ضمیر فکر فاعل لا ضمیر فکر څه ده فاعل لا نو بعد ٹھیک ده کنه د فعل نه بعد خو به فاعل ورسي او ترسي مفعول ورسي نو ځکه موږ څه جوړ کړل مفعول مو جوړ کړل پوه نه شو به و د ما خلا ما عدا نه بعدم وما خلا ما عدا په اتفاق دي نحيونات شي دي فعل دي ځکه منصوب دي ولا ليس ولا يكون بعد ویل منصوب دي ځکه چې د دوه افعال ناقصه دي ٹھیک ده کنه د دوه شي دي افعال ناقصه دي اسم مرفوع او خبر سوي منصوب دي نو ګویا کې په دې کې ضمیر اسم شوله ولا څه شوله خبر شوله پوه شو په
واجب باندې پوه شئ بس ته